باب نزول النبي صلی الله علیه وسلم الحجرہ. باب دې په بیان دا پاتې کېدو د پیغمبر علیه السلام په مقام د حجر کې. باب دې په بیان د دمی کولو د پیغمبر علیه السلام په مقام د حجر کې. باب دې په بیان د تیریدو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مقام حجر نه او دا اولاد د محدثینو په دې باندې باس دی چې امام بخاری رحمه الله په دې مقام کې په ترجمه الباب کې سهو شوی دی. د دې وجنا چې دوی وی نزول النبی صلی الله علیه وسلم الحجرہ، حالانکہ حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم، چې کوم خلق په ځان ظلم د شرک په وجه کړی دای کورونو ته مدر نه کیږي. نو نزول خو کوزیدو ته وي، نزول خو پاتې کېدو ته وي. ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه الته پاتې شو؟ دې لپاره کې امام بخاری رحمه الله د باب نزول په ځای باب مرور النبی معنون کړي وي. نو دا ډیره خوا او رسو حدیث راځي چې لما مر النبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د پیغمبر صاحب د مرور ذکر دی، د نزول ذکر نه دی. نزوی ما اگر چې دا خبره خو خنه ده، خو د امام بخاری ډله حکم کنه زیمه چې امام بخاری رحم الله د باب نزول عنوان ذکر کړی دی چې مخکې یو حدیث تیر شوی دی په 478 کې شته پکې مره شته 478 بخاری اول راغی. تاسو یو خانه بل خانه بخاریان راځي ها، ماشاءالله ماشاءالله. دا 478 دی او دې کې دا حدیث مبارک موجود دی. دا آخر د صفحه آخری حدیث دی. حدثنا محمد ابن مسکین شته ابو الحسن حدثنا یحیی بن حسان بیارضا عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما نزل الحجرہ فی غزوة تبوک فدل تکی سدے نزل الحجرہ دے. ورپسی حدیث ان الناس نزلوا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارض سمودا الحجرہ. نو دی نزلو شو خو چې پورې مخته وګوري لما مر بالحجر حالت کې مرور بالحجر راغی. نو امام بخاری رحمه الله چونکه بعض احادیثو کې نزلو ذکر دی نو په دې اعتبار سره نزول النبی ذکر کړل. اشاره شوا زما په خیال باندې اگر چې دا قسطلانی و غیر ذکر کړي چې دا د امام بخاری د شان سره مناسب نو چې دا نزول النبی الحجر باندې باب منعقد کړي، بلکې مرور النبی باندې پکارو. او زبېما چیرا اصل کې امام بخاری عبدالجلیل په مطالعه مجبور کړي چې دلته کې لما مر النبی حدیث کې مرور دی په باب کې نزول ولې دی. نو یاره خدای خو به خامخه چې څوک دیمه بخاری وي خړومبای به ویلي. نو هغه زور سبق ورته یاد کې چلته کې نزلو په دو حدیثو کې راغلو. اگر چې پای صفحه کې بار بار بیا مر مرور ذکر کړي خو مرور مناسب دی د نزول نه. او کې خیر د نزول ذکر کا او فی الحدیث جاء لفظ النزول خلاص.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر هر کله چې تیر شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یعنی تیر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مقام د حجر او دا سفر په وخت د غزوه تبوک او جدا دیار د سمود دی نبی پاک فرمایا لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا انفسهم مدن نکېږي کورونو دا چاته چې چا ظلم کړ دې په خپل ځانونو باندې په ارتکاب د کفر سره ايصيبكم یعنی مخافه يصيبكم یا الله يصيبكم چونر ستا ستا عذاب ما اصابهم چې دوی تر رسیدلې دي الا ان تكونوا باقين ها تیریږي تاسو د کورونو د خوانه باقی نه جړیدون کی عذاب د دوی باندې یا جړیدون کی د الله د خوف د وجنا ثم قنع رأسه بیا حضرت صلی الله علیه وسلم خپل سر کتک بروات قنع رأسه خپل سر پټ کنو صادر په واچو دا څنګه صادر په واچو واسرع سیرا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسرع سیرا خپل سفر په تلوار ک تیز ک حتا جاز الوادیہ تر دې پر چې وادي سمود نه تیر شو ډیر معلومه شو چې د عذاب زیونه چې دی التبا نه اساریږي التنبا ضرب منډه وای تختبا پوشکر مولانا صاحبہ علماء دیوبند کمان نوم ایر دی د مشران علماء نوم اوریدو چې دغه څنګه چې کوم مرید راغی ګیره خړلې نو دې به دغه مخ ته نه کتل پوجي ار دې خور باندې جان نثارو ورته جی ته زما مخ ته ول نه ګوره وستا په مخ ګناه کیږي او ګناه زید عذاب دی نو څنګه ستاسو ګناه زید ته وګورم زکه ته روزانه مخ باندې سنت خلاف اسره راخي دا مخ ستا په دې مخ ګناه کیږي زید ګناه ته قتل ګناه دی زکه تاسو نه ګور نور مې د زړه ډیر خوش والله اعلم بالصواب جی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم گورا دی حدیث کی اختصار دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحاب الحجر نبی علیہ السلام اصحاب حجر توی لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين دے معذبین په زینو مداخله گئے اصحاب حجر خوی معذبین دی بیا پیغمبر علیہ السلام اصحاب حجر سره څنګه خطاب وکړ بیا بعض علماء لکه نقطه لیکي لاصحاب الحجر نه مراد دي الصحابه الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المرور في هذا المقام لیکن دینه خسته خبره به موږ آسان کو تاسو ته چې له اصحاب الحجر کې دلته عبارت محذوف دی او مخکې قال رسول الله مقوله مقدره ده معنی دا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لاصحابه عن اصحاب الحجر او ځکه ستاسو عاشق کې لیکل دي چې دا لاصحاب الحجر کې دا لام په مان دي عن دي نو دلته کې دا لام خو په معنی د عن شو او بیا معنی نه جوړیدا نو دې لپاره مقوله دا قال مقدر کلی اصحابه نو قال لاصحابه عن اصحاب الحجر ویلو پیغمبر علیہ السلام خپل صحابه وتا اوس لاصحاب الحجر یعنی عن اصحاب الحجر په دې حال کې چې بیرته کې ځان اوساته ځان د صحابي حجر نه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين مداخله کې د معذبین په علاقه باندې الا ان تكونوا باکین ولی ان يصيبكم یعنی الله يصيبكم یا مخافت یصيبکم مثل ما اصابهم دې وجنه چونر ستا غضب چې دوی تر رسیدلې دي باب وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن ليس عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير
عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ببعض حاجته فكنت أصب عليه الماء لا أعلم من قال إلا في غزوة تبوك فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه فزاق عليه قمة الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيه. ګوره طالب جان دا باب بلا عنوان دی ځکه چې دا باب در باب دی د باب اول سره د دې تعلق دی لکه څنګه چې مخکې باب کې نزول د حضرت صلی الله علیه وسلم په هجر کې وو او دا بعد غزوه تبوک یا عند ذهاب الى تبوک دا سفر د تبوک اوس چونکی امام بخاری هغه حدیث ذکر کړي چې داغه تعلق دی د سفر تبوک سره نو من جمله داغه دا حدیث ته چې پیغمبر علی السلام په لار کې د سمات کړو بیا صحابه کرام ولا وبر اورلې حضرت عدس کو چې عدس کو نو چې چار دام کې لیچی وزلې چې الله سے داسې کې لکه دا وګوره زاقه سيجه کوم الجبه ای زاقه شو اوس تنگ شو نو اوس بیا دا داسې وخت داس ټیک شو لازم دته نو وخت لازم بار کا او دا چوغې شاته وردولا او چار دام بس دیده کې دا حدیث بتا ته مخ کې ان شاء الله راضی نو الته کې بدا ذکر کیږي چې استال استونه تنگ دي نو تبسکه او هغه طریقه بسی باب الوضو کې ان شاء الله قریب پانه دو پس را روان دي الته کې وای قال صاحب النبي صلی الله علیه وسلم لبعض حاجتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بعض حاجاتو د پاره تلو انساني ضرورت فقمت مغيرة ابن شعبة زودردم اسكب عليه ما اړول د پیغمبر علیہ السلام په اعضاء مبارکه باندې وب لا اعلمه قال الا في غزوه تبوک دا لا اعلم چې کوم د کنه دا کلام دا ابن مغیره دی دا مغیره نه دی ها مغیره ابن شعبه روایت کوي ابن مغیره وی چې زما یقین دی چې زما دا پلار چې کوم خبره کړې و دا د غزوه تبوک سره و خو څنګه په دې عبارت کې تقدیم او تاخير دی لا عالمه قال الا دا جوړیږي نه نو دې لپاره بره نسخه کې لیکي چې دا الا په قال مقدم دی او تقدیم د الا په قال باندې مقدم کول دا اصح دی او تقدیم د قال په الا باندې مخکې کول دا غیر اصح دی اصل عبارت دا دی اسكب عليه الماء لا اعلم الا قال في غزوه تبوک لا اعلمه الا قال في غزوه تبوک نیم پوا یا یاد مې نه دي مگر دا خبره چې زما پلار ویلو څه دا خبره په غزوه تبوک کې فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه مخوینز اراده وکړه چې لیچ وینځي فضاق علیکم الجبان لسوره د چوغي تنگ شو واخرجهم انه وقل دا دوړ لا سنا من تحت جبته دا کوټ لاندینا فغسلهما وی ویزل دا دوړ لا سنا ثم مسالا خفي بیا په موضوع باندې لا سراخ ک مر الحديث في صفحه 33 و 32 33 کوم دی 32 کوم دی ها د سر د 33 ذکر کنه 32 بدلته زوې و وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباد بن سالم بن سعد عن ابي حميد قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم غرالو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره مدینه ته من غزوه تبوک د غزوه تبوک نه یا غزوه تبوک نه زمون واپس راتلو مدینه منوره ته حتا تدی اذا اشرفنا على المدینه چمنګا نزدیشلو مدینه ته اشرفنا په معنی ده کتو ده چمنګا راوچت شو په مدینه باندې یعنی کله چې موږ مدینه ولیدله قریب شو مدینه ته قال حضرت هذه طابه ای خلق دا طابه دا بس معنی د مدینه ګڼ نمونه یو د نمونه طابه ده او دا به تاسو مخکې تفصیل راشي په بل باب کې چې چونکه دا مدینه چې ونه دي ته د اصل نوم یثرب
یا خو منصوب بانی ته چې یثرب ابن عمر او یا دا چې دا یثرب د تبو ته وینو د مدینه کې اکثر خلک نه جوړو زړخیټي او پاتې کېدل کله چې پیغمبر اسلام مدینه ته هجرت وکړ دعای غوښته چې الله پاک د دې مدینه کې تبي دي دا په جوفه وغورځوا هغه وخت دا جوفه چې وا دا د يهودو مرکز لکه اوس اسرائیل چي دي او بیا نبی اسلام مدینه ته خطاب وکړ چې انت طابه طیبه مطیبه وښګنا ته طابه پاکه کړه شوی پاکه کونکي نو ته خو طابه پاکونکي پاک زې کنا مخکې د طالب جانا حاجی هذه طابه دا وهذا احد جبل يحبنا ونحبه دا جبل د مخامخ دی الله دې مونږ بوزي ورته کنه بالکل مخامخ دی او زبردست غر دی او اوس دی شاه عبد الله چې کوم د غیر باندې بلفونه کته ویخ کې لګول دي د شپې ټول غرخ کوي په نه شوي کنه نو سې دلته ناسه خدا کنه مدینه ته کنه خدای بندا په نه شمري سیوانو وهذا جبل دا احد جبل دا احد دی غر يحبنا ونحب د ما سره مینا کې نو دې سره مینا کوما بعض پکې تعویل کې چې يحب نا یعنی يحب اهله معنا ونحبه اي نحب اهله د دې اوسیدون کې ما سره مینا کې نو زم د دې اوسیدون کو سره مینا کوما دیم قولدار چې بین سطور لیکلي دي حقیقت ته لکه چې الله تبارک وتعالى په کائنات هر یو سیستا دغه د اندازي مطابق یو شعور ورکړی دی علم چاته شعور بسيط وي د هر یو شی ته پته دوی من شین الله يسبحو بحمده دی ولکن لا تفقهون تسبيحهم دی نو هر یو شی تسبیح وي معنا هغه پويږي نو دې جبل کې هم دمره استعداد الله پاک اخو چې دې محمد رسول الله په جند نور سره مینا کولا ازګه حدیث کې مراد انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث لا نبوت را تنو ملا شوی ٹھیک شو غنا او ماته یو غټ سلام وی جات لدعوته الاشجار ساجدن تمشي على ساق بلا قدمي قصيده هوي كنا فاخر كنا خجي ما كده به قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوه تبوك فدنا من المدينه فقال واپس نبی علیہ السلام د غزوه تبوک نه موږ نږدې شو مدینه ته سبحان الله فقال پیغمبر علیہ السلام فرمایا ان بالمدینه اقواما ودی مدینه کې دنه داسې قومونه پاتې کیږي ګډاګان دي معذوره ګډان دي او زنانی دي مثلا ما سرتم مسیرا تاسو سفر نه وکړه په یو زید سفر باندې ولا قطعتم واديا او نه تاسو پوری شو یو د یو درینا الا كانوا معكم مگر اغيو تاسو سره اوس کوم حضرات چې وی چې لکه تعویل ګناه دی او حرام دی نو بیا بدل تم تعویل نکو نو هغه مدینه خلک تاسو سره پاتې کېدل خو دلته خو تاسو سره به الته په دې وادیانو کې دا مان صحیح ده نو الا ماکم تعویل وکوستا شیل کړل الا ماکم فی حکم النیت والثواب الا ماکم مگر اغي تاسو سره په اعتبار د نیت او په اعتبار د ثواب معنا اغي معذور جهاد ته نشوتلې او تاسو خو چون کې جهاد ته تلی وای نغي بس تاسو گفتگو کولې دعاګانې به درته کولې تاسو په فتح به خوشاله دل تاسو پاتې کې دوه خفه کېدل نو ماکم فی الحکم والثواب دوی تاسو ردی په حکم او ثواب کې جی قربانا قالوا یا رسول الله وهم بالمدینه په مدینه کې من سره یعنی هغه په مدینه کې پاتې کیږي او په ثواب کې من سره قالوا فرمای وهم بالمدینه حبسهم العذر
او هغه په مدینه کې لیکن مدینه کې هغه بند کړو زرونو بیماریانو بیرڅوک بیمارو سو ګډو سو شالو سو ګډوندو سو ګډاو سو زنانی وغیرہ 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 دینه معلومه شوستا حاشیه لیکلي دي هر هغه سره چې معذور ان العمل وی الله دې ته د عمل اجر ورکي کله چې دې مرید العمل وی اسنه غوړې ښا لکه اوس یو سره هغه بخاری درس کې نشته ونه شوي عذر ولا نشته نو غیله د درس ثواب نه ملایوي ها اوس هغه په درس کې نشته خو وجه د معذورتیا نه بیمار نه کمره کې پروت دی بیمار دی او یې کاش د بخاری کې وې نو ټیک د ثواب واغې ته ملاو شي حاشیه لیکلي دي مخکې دا کتاب النبی صلی الله علیه وسلم کتاب النبی صلی الله علیه وسلم الى الى کسرا و قیصر خط پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسرا تا او خط پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چاہتا قیصر تا جی السلام علیکم خیر جی خیر خیر جی او اومه پیجنده اومه پیجنده ها او خیر ده او ها 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 خامه خول لګو خامه دو ضرور انشاءاللہ دعا وکړو انشاءاللہ ضرور دعا وکړو تابعدار موکر انشاءاللہ بالکل اللہ دے پہ رحم وکړي اللہ دے پہ رحم ضرور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بیمار دی لکه موږ څنګه هسپتال دعاګانو کنه حاجی بسم الله الرحمن الرحیم ذ شکر بابا کتاب النبی صلی الله علیه وسلم الی کسرا و قیصر خطوط لګل د پیغمبر علیہ السلام بادشاہانو ته لکه چې کسرا او قیصر دي د بادشاہان ته پیغمبر علیہ السلام خطونه لیکل اوس په دې باندې سوال دی طالب جانا چې پیغمبر علیہ السلام خو قیصر ته خط لګلو نا پشپغم کال د هجرت لګلو او دا خو د غزوه تبوک مسله را بعض علماء کرام فرمایي چې دا خط کسرا ته لګل شو د تبوک نه بعد او قیصر ته مخ لګل شو لیکن بهترین قول هغه د جستا محشی لیکل دی یا عمدۃ القاری لیکل دی یو خط پیغمبر علیہ السلام پشپغم کال د هجرت لګلو کله چې په حدیبیه صلح وشوا بیا نبی علیہ السلام د مشرکینو طرف نه مأمون شو د بیا دعوت په سلسله د خطوط روان کړ او مختلفو بادشاہانو ته پیغمبر اسلام خطونه لېګل نو پای کې قیصر او کسرا ته خط لېګل په نهم کال د هجرت باندې پس ته غزوه تبوک نه زکه دا باب رستو د تبوک نه راوړو دا دوباره خط لیکل او دوباره چې کوم خط لیکل نو په نهم کال باندې لیکل شو او چې کوم صحابه سلور صحابه کرام شپږ صحابه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ده هغه لګلو ورغی له خطوط ورکړو چې تاسو لاړ شئ او دا خطوط ورکړئ وای
دا شپږ صحابه کرام دي یو خاطب ابن ابي بلتعه دی د مقوقس بادشاہ ته لګل شو صاحب اسکندری تا دیم شجاع ابن وهب دی د شمر بادشاہ ابن شمر غسانی ته لګل شو او دریم دحیت الکلبی دی چې د قیصر روم ته لګل شو هرقل تا سلام سلیت ابن عمر دی ٹھیک دی سلیت ابن عمر دی او ته لګل شو حوزه ابن عمرو الحنفی تا حوزه تا پینځم عمرو ابن امیہ دی د نجاشی ته لګل شو او شپږم عبد الله ابن حذافه دی د کسرا ته لګل شو چې کوم ملک فارس دی دا شپږ صحابه کرام پیغمبر اسلام مختلف علاقو ته لګلو او کسرا او قیصر ذکر کړي دا تاسو مخکې ویلي دي بعض محدثینو ډیر مهنت کړل او د شاهان عالم القاب یعنی د دنیا بادشاہان د بیل بیل ملکونو بادشاہان او دغی القاب لکه دروم بادشاہ ته قیصر وی د فارس بادشاہ ته کسرا وی د ترکو بادشاہ ته حاقان وی یا خاقان یا نفس حاقان وی او د حبشو بادشاہ ته نجاشی وی لکیږي او د قبطیانو د مصریانو بادشاہ ته فرعون وی لکیږي د مصر بادشاہ ته عزیز وی لکیږي د یمن بادشاہ ته توبا وی لکی او دا قران کې شته ده د صابینو بادشاہانو ته نمرود وی لکه امرود شو او د چین بادشاہ ته فغفور وی فغفور په خاب کتابونو کې ویلو او د اسکندری بادشاہ ته مقوقس وی لکه شما درته وی اور وی د افریقی بادشاہ ته جرجیر وی جرجیر افریقی بادشاہ ته د یونانیانو بادشاہ ته بطلیموس وی او د هندستان بادشاہ ته کارے وی کار اے دا د بیل بیل ملکونو بادشاہانو دغی القاب لکه اوس وزیر اعظم وی او صدر وی قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب الله ابن عباس سے خبر ورکا جو نبی علیہ السلام بعث بکتاب الله کسرا بخپل خط کسرا ته لګلو بعث بکتابی لګلو بخپل خط کسرا بادشاہ تا څوک عبد الله ابن حذافه صحابی صحابی فامره امر ورته وکا ان يدفو الى عظیم البحرین چې دا خط ورکا عظیم بحرین ته فدفع عظیم البحرین الى کسرا نو کسرا ته خط ورکا فلما قرأوا ارکل چې دی بدبخت دا حق د پیغمبر پاک ولست مزقه نو ټوکري ټوکري کا وقد مر فحسبت راوی امام زوری زګمان کوم چې ان ابن المسیب قال فدعا علیہم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام په دی باندې بد دعا وکړه تر دې پورې چې ان یو مزقو کل ممزق حضرت الله رضا رضا کنو ان یو مزقو چې رضا رضا کړي شي دوی کل ممزق په پورا رضا کې دو سره الله پاک دوی رضا رضا کې په بند او په جوړ جوړ باندې چنانچه د قصری رضا شو او تباہ او برباد شو زکه چې کیسر بادشاہ چونو دغینو ابروز شیروان هو کنه او دې سخت شرابي او بدکار او دې یو مې رضای خد لکه د دې خزا وا خود زوی تر مې رضای موري وا لکه دې مخزا وا واغه چې ته کنه ګډا وډا وا نو پاره باندې دې زوی من شیو دې ته چې کله پته ولګی دا د پوښ چې د زوی خو ما به ختمي او دې الته خود دوان ډیرو شرابونه ډیرو د فزار باندې یو د لیکل یو دوی دوا لپاره دا
قوت باه ادا کله خو به دوی نور څه کاری او نان خورن نو ټر به زدن وی کنه نو کله چې دا پلاری مړکا ته چې دا نه لاړ یورګه چې دا شراب مراب اوس کوم دا چې بیا لغونه عيشو کوم او چې لاړ نو چې قتل قوت بعد پر زبردست دوی دا هغه چې خورم دیم تباشه حتی کې چې ټول تباشو تر دې پورې چې دوی د کسرا یو لور پاتې شو او هغه لور بیا په حکمران شو په دې خلکو باندې او خاندان ختم شو بیګاله ته خبره یاد شو د شیخ القرآن رحمه الله پنده شیخ خبره کوله چې مولانا حسین علي سے یو چودریو په علاقه کې چې د مولانا حسین علي سے ډېره بیزتی کوله اذیتونه او تکالیف رسول ورته او شیخ القرآن د پنده په درس کوم داوي نو کله کله شیخ حسین علي سے لقار راغی افسوس راغی چې خدای پاکه د ځوانانو نه خالقه شیخ بوي چې اوس ای قوم کې ځوانان نشته دای لونه او دای خزي د خپل نوکرانو سره په ګرمۍ کې راځي په مری کې پاتې کیه نو بیا نوکرانو سره پاتې او تاسو په خپل عقل بالغ خلق یې بترس از آئے مظلومہ کے ہنگامی دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے او دغه سکیږي دا ډیر واقعات شته دي قال حدثنا عثمان بن الحيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد نفعني الله بكلمة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل بعدما كنت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ګوره حضرت عائشہ صدیقہ چې وا د حج ته تللی وا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کړي شو دای په شهید کولو کې د عبد الله ابن سبا د يهوديانو لاسو او مورخینو ناشنا خبره لیکلې ده دوی عثمان رضی الله عنه چې شهید کا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې بیعت وشو بعض صحابه کرام په دې ناراضو اغیوی چې د بیعت د امارت اله پکار دی چې دمه عثمان بدلا واغستې شي حضرت علی اجتهاد داو چاول امارت پکار دی چې په ملک امن قائم شي او دغه نه بعد به موږ مجرمانونیو ایله و سزا ور حضرت عائشہ قتلوانو حضرت طلحه او زبیر دوی لال مکی ته او ام المؤمنین ته وی چې داسې صورتحال ده عثمان شهید کړي شو هغه چې د عثمان قاتلین نه بدله مخکې واخلې او علي سی وی چې نه اول امور خلافت مضبوط کو نه بیا به بدلی اخلو حضرت عائشہ صاحب په دې غوسه شو هغه رااله او چې سیده مکینه مدینه ته مدینه نه رااله عراق ته لکه چې ای زمانه کې دار خلافه عراق ته الته کې صحابه کرام ساشیا به سرو صالح سیف سرو دوی دا ورته وی چې تدا شوکا چې بدلا واخلا دویم دا چې قاتلین د عثمان ستا په لخر کې داخل شوي عادل لخر نه بار چنانچه فیصله وشو علي صاحب چې د لخر نه بار کوما اې د لخر نه وشړل چې بار کړل نو دا خو چونکی يهودي سازش شو دوی د شپې څنګه باری وکړه په لشکر علي باندې په دې تاو چې تاسو موږ ولې وخت کړیو لشکر علي ته دا پته ولګیدا چې دا د لشکر عاشب هم څنګه باری وکړه د دې پاغي باندې څنګه باری وکړه په دې څنګه باری وکړه جګړه شو کله کله داسې د غیر سره مداخلتو کی او د مسلمانانو هغه امن چې دی هغه تار پتار شي
لکه نن سبا د علماو کې کوم د مسائل اختلافات نه دي دا په حقیقت کې جنسو دا خبره مخکې کړې دي او هغه جنسي دي چې هغه دې مسلو له تمره تاو تمره زوري ورک چغې تا لانجه وګدا کړ ډېر وګدا خبره جوړه کړه حالانکه دې مسلو کې دمره لچک نو چې څومره دي خلکو جوړ کړي په دې کې حضرت طلحه شهید شاه زبیر شهید شاه یا بہرحال مصالحت شو علی صاحب انتہائی اکرام د حضرت عائشہ به وکړه پای کې دا واقع ذکر او دې ته جنگ جمل یا واقعۃ الجمل وای او دغه وجه دا وا چې جمل خو تاسو پته د اوخته وای حضرت عائشہ صدیقہ چې واغه په اوخ باندې سواره وا او بیا خلق د حضرت عائشہ په مرګتیا کیو نای تبا اصحاب الجمل وی ایلا کرتا اصحاب الجمل نو جنگی جمل اس دیده کی غوکی دا ابی بکروی لقد قال دی لقد نفعني الله بكلمه سمعتها من رسول الله صلی الله علیه وسلم ایام الجمل دا ګوره مولانا صاحبہ د ایام الجمل چې دی دا د نفعني الله سره متعلق دی او کلمتن نمراد اغرستو دے چې لما بلغ رسول الله دے نو معنی دا لقد نفعني الله ایام الجمل الله فدرا کړو ماته غرضو د جنگ جمل بکلمتن په یو کلمې سره سمیت من رسول الله صلی الله علیه وسلم چا خبره ما د پیغمبر علیہ السلام نو ور دیوا بعد ما کتو پس تاغینا چې قریب وا ان الحق باصحاب الجمل چې زه لار شمه مرګره شمه اصحاب جمل سره فاقاتل معهم بیا جګړو کوم اصحاب دالی سره معهم په مرګرتیا د اصحاب جمل معنی یاد شو ګډ ور نشي پس دغینا چې ما اراده وکړه چې زه تل شمه اصحاب جمل سره یعنی لشکر عاشق کې داخل شمه او جګړو کوم حضرت علی سره معنی یاد شو اچھا قال اسغا کلمه کما دا قال ابو بکر لما بلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارکه پیغمبر علیہ السلام ته دا خبر ورسیدا چن آل فارسیان چې دی قدم لکوالین بنت کسرا چې په دی باندې مالک شوا لور د کسرا چنه می بوران بورایوا نو قال نبی علیہ السلام فرمایي چې لن یفلح قوم هرگز به کامیاب نشي یو قوم ولو امرهم امراتن چې حواله کې دوی خپل معاملہ خذوتا کله چې یو قوم خپل معاملہ خذوتا حواله کې هغه قوم ناکامیاب کیږي بس نو اوس د دې الفاظ دې چې دراوړو څه ضرورتو زما په دې ځکه کې خوشته خوځوي معنا نه نه ادب کوه ځکه چې ما خو تقریبا مصرفۃ الباری دغه مې مکتا او عمدۃ القاری مې مکتا قسطلانی مې مکسر توضیح ته موقع ملاو نشوا او ابن بطال تا دیم دیزه کې سویل نه دي نو زم سنوي زکه سنوي مچ بیا استاد ته فتوی راشي لوی لوی فتوی براشي او ځکه بیمار یم نو تمره فتووز غملو په ما کې وسو طاقت نشته خو دی وی چې ما ته پیغمبر علی السلام دی خبره ډیره لوی فایده را کړې ده کدا خبره ما نیوه اورېده زه په لشکر د حضرت عائشہ کې داخل شوم او ما به د علی مقابله کړې و خو زه داخل نشوم نو شاری ما خو ما خیال تاسو پوه شوي کنه بس دمر زوم پوه یم نو سره سره اتراولو خو ځلې غونې به شریقایت پسې لاړ شو شریقایت لیکلي دي من خو خپل دی وګونه به بوج کمو کنه او داري نور کتابونه لیکل دي چې په دې واقعي کې حق پلاس دالی سیبو په دې واقع کې حق پلاس دالی سیب کو
مجتهدین دواړو خو مصیب علی سیبو نو دینه مالو چې ابي بکر وی چې چونکه ولو امرم امراتن چې یو قوم سربراز زنانوي او قوم نه کامیاب کیږي نو دی قوم سربراهیت وو نما دی لپاره د علی سیب مرګتیا وکړه دی ولو امرم امراتن دی خبره مال په دی وخت کې فایده راکړه دین علاوه بل ستوجی نه جوړیږي او سیاق سره هم دا مناسب ده ما خو دي حضرات به لیکلي نه زب الا بلا به گردن دودوی بوي ما خو نشته د نزدک زم صراحت نکوم خاص سیاق نه دغه ستوجی مال ملاویږي نور مخ کړه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن يزيد يقول اذكر اني خرجت مع الغلمان يقول دي اذكر ما تدا خبر یاد دا چني خرجت مع الغلمان زراوت ما الکان سر الى سنيه الوداع اغا ډیره د ودا تا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم چې موږ استقبال کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا په وخت د قدوم د پیغمبر د تبوک نه قال سفيان وقال سفيان مرة مع الصبيان یو روایت کې د خرجت مع الغلمان او په روایت کې د خرجت مع الصبيان مخکې وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن الزهري عن الصائب اذكر اني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم اذكر دا خبره ما ته یاد ده چې زراوتم سره د ماشومانو نه منګه استقبال د پیغمبر علیہ السلام کو الی سنیه الوداع اډره د وداع تا مقدمه من غزوه تبوک په وخت راتلو د پیغمبر علیہ السلام د غزوه تبوک نه ګوره طالبان یعنی علماء ګوره علماء عالمان یې کنه استادم پټکی وترل کی تاسو لګره پاس ګوره علماء کرام او صلحای امت د سنیه الوداع ته سنیه الوداع ولي وای حدیثین فرمایي چې نبی علیہ السلام سره با چې کوم اهم ملمان رااله د بارا نبی علیہ السلام باغی سره سنیه الوداع پر الوداع لطلب الوداع کول وای نو دې ته سنیه الوداع هغه ډیره د رسختولو دارنګي روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام به صحابه لګل jihad د پاره داغي سره به داغي تسلی د پاره او داغي خوشالول د پاره به حضرت سے روانو تسلیه الوداع کوي البته رسخت کړه نبی ورته ځای نبی ورته کتل او دعاګانې به کولې چې الله ته ملشه الله ته ملشه الله ته امداد وکړي ځانان روان اوس دا سنیه الوداع کومه سنیه الوداع ده یو مدینی ته دا یو تبوک طرف ته ده په دې مسلې باندې محدثین لیکلي دي چې ابن قیم ته لوی اشتباه ده خدای ابن قیم ته اشتباه راغلی دا خو اشتباه صحیح نه ده سنیه الوداع دوی یو سنیه الوداع د مدینې نه بجهت تبوک ایو د مدینې نه بجهت مکه او دا مکه د مدینې نه جنوب ته ده دا مکه د مدینې نه جنوب ته ده او داسم روایتو کې لیکل دي چې دا مدینه چې و د مکې نه جنوب ته واقع ده داسم شته روایتو کې هغه آسان دی کې څه فرق نشته نو چونکی دا د جنوب جهاد چې نو دی غارتم یو سنیه وا ایو تبوک تم وا کله چې پیغمبر اسلام هجرت کو راته نو دا جنکه سنیه الوداع ته چې کومه تلې وي او استقبال چې کوم تلو اغه چې طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا دا چاغي وی انو هغه سنیه الوداع چې ود مدینه جهاتو او دا بل سنیه الوداع دا د تبوک جهاد دی او دلته محدثین لیکي چې کله حضرت تبوک نه را روانو بخیر خیریت
دا جنکای روانی شوی او استقبال کوي طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دا لله دا. او دین مراد قیامت ته ګوره ښا د پیغمبر علی السلام احسانات او شکر څنګه باندې واغی زمانی پوری واجب دی چې سو پوری په دې دنیا کې د الله طرف ته دعوت چلون کې موجود وي. چنن تک بخاری وای نو دې کوم د نبی د خدمات سره برخه دکنه صحابه د خدمات او برخه دي چې صحابه د جهادونه کوله د حدیثونو تاسو نه یادولې نو امیر سے ته بس چرته او طلب ته چرته ناسوي په کور کې پوجو کنه نه ته په بل ته وداړول او یا په بل ځای باندې ناس پرې وره شي خو شکر وباسه چې بخاری درس نه هسته د صحابه کرامو د خدمات او اثرات وای الحمدلله ځکه کنه جرګه د اولي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وقول الله تعالى انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون وقال يونس عن الزهري قال بس دمرتي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته باب دې په بیان د بیمار کېدو د پیغمبر علی السلام او وفاتی او د حضرت سے مبارک دی دنیا نه دخلو وقول الله تعالی او بیان د دې قول د باری تعالی چې الله خپل نبی مخاطب کړ دې او انک میت و انهم میتون انک میتون بشک تاسو چې زرد چې مرګ راتون کې د پتاسو وانهم او دا تستا د مرګ انتظار کوونکې چې دی دوی هم خامخه مړ کېدونکي دي ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون او بیا به پرز د قیامت د الله په دربار کې تاسو اختصام کوئ. سمانا پیغمبر بوي چې خدای پاک ما دوی ته بیان کړو او دا عوام الناس کوم گمراهان دي نو دوی وایي چې خدای پاکا منګه خدای باغیانو گمراه کړو او باغیان وایي چې خدای منګه د شیطان تباہ کړو. را جګړه او پرز د قیامت دوی په مابین کې سوي ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. پوښګنا اوس دې کې دا دی چې امام بخاری باب مرض النبی صلی الله علیه وسلم او وفاته ذکر کړی دی. دا دواړه په یو باب کې ذکر کړی دی چې څنګه مرض د پیغمبر علی السلام یقیني او حضرت بیمارو او دغه نه انکار نشو کېده نو دارنګ وفات د نبی یقیني نو دغه هم انکار نشي کېده نو الګ انکار د وفات د نبی نه دا نشي کېده ځکه چې دا خو ثابت بالقران دی او ثابت بالاحاديث دی. دارنګ وقال يونس عن الزهري قال روا وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو پاغه مرض کې چې کوم مرض کې حضرت تا فوتگی راغلی وا وفات شو. یا عائشہ تو اے عائشہ ما ازال همیشه مزه اجدو علم الطعام مخصوص کو مزه اغه درد خوراک الذي اكلت بخيبر اغه ګډه او وخت د ګډه چې ما په خیبر خورلې وا دا واقع ما کې تیر شو کنه فهذا اوان دا غټیم دی وجدت انقطاع ابهري من ذلك السم یا من ذلك السم. هذا اوان دغه وخت وجدت ز مخصوص کوما انقطاع ابهري اگر کټ کې دل درغونو زما من ذلك السم دغه زهر د وجنا علماء لیکي ابهري ابهر درغونه دي او دې ته ابرهان وي ها ابهر درغونه دي غټ غټ او دا دواړه رګونه چې دي نو په دې زړه کې دي غټ غټ رګونه دي او بیا د اغینا شرايين خوريږي واړو رګونه هغه بیا نور غټ رګونه خود ودی اغینا پس بیا د رګونو جال دي
نو واړه رګونه دي او د هغې بیا څوک یو خواوینه منتقل کوي، څوک بل خواوینه منتقل کوي، څوک بل خواوینه منتقل کوي. چې دغه رګونو کې چې کم دی کنه چربي راشي د وینه نه منتقل کیږي، نو بیا په تا باندې ساډوبي راځي. او ډاکټر ویلو چې د دې داسې مثال د لکه نالی ده کنه د اوبو نالی کې اوبه رواني، خو دې کې چېرته شاپر وغورځي کنه کاغذ دا اوبه ډب شي، موږ پښتو کې وایي ډب شي، اوبه ودرېږي ډب شي. نو دغسې دا وینه چې ټینګه شي نو دا ډب شي، دا مخکې حرکت نه کوي. چې حرکت نه کوي نو زړه ته قوت نه حاصلېږي، بیا زړه بندېږي. نو چې ټول ډب شي نو زړه ډب شي، چې زړه ډب شي جو قبر کې غرب شي. دا خیال دی ورته کنه. او چې دا کلاوي بیا کلاوي نو. او بعضی محدثین فرمایي عرق فی صلب متصل بالقلب، دا ابهر عارګونه دي په ملا د انسان کې، ملا هغه زنه راغل دي زړه ته. الله اکبر. او دا هغه دي چې په دې سره د انسان حیات موقوف دی. حضرت فرمایي چې اوسم موجود وجدت انقطاع ابهوری، مخصوص کوم دغه سټ د رګونو یا دغه زړه د رګونو کټ کېدل غوسېدل د دې زهر په بنا باندې. دې لپاره علما وایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فوتګي چې وا هغه د شهادت لوی مقام. اصله کتاب ما غسته په خوا په زمانه کې ان ما چې دې مصفیده خو وی کنه چې تا تور سره سي دې یو جمله لیکلې د دې ځکه او دا خسته خبره ده، دا عمدۃ القاری ده. از چې موږ کینو موږ چې دا ډیر معتبر کتاب دی او ډیر غټ کتاب دی او چې عمل پر کې راشي بیا موږ ناورو. دې ځکه لیکي مولانا صاحب په دغه حدیث باندې ترجمه الباب دی انک میت الى اخره. والزکا چې حتی لا ينکروا اطلاق الموت على النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف ينكر وقد خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله انك ميت وانهم ميتون، فاخبر الله تعالى بان الموت يعمهم. دا عمدۃ القاری لیکلی دی. نو که زوی ما نو تاله د دیوبند خارجي، او که زوی ما تا په موز نه کې، او که زوی ما استاد الله ذبیحه ته حلال نه وي، او که دې کې څوک بخاری وي نو بغیر د عمدۃ القاری نه ویل نشي. عمدۃ القاری خدای لیکل دي حتى لا ينكر اطلاق الموت على النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف ينكر وقد خاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون، فاخبر الله تعالى بان الموت يعمهم. تا خیال دی ورته. او دغه ته ظفر احمد عثماني سے په خپل فتاوی کې لیکلي دي د انکار د موت د پیغمبر علی السلام نه دا ضلالت او گمراهی ده. په دې نسبت ټول دنیا مماتی ده کنه ده مماتی، ټول مماتیان دي او ټول حیاتیان دي. خو دې بس زو پاکستان مماتی کا سو حیاتی کا، حالانکه ټول مماتیان دي. چې دا څوک چې ځان ته حیاتی ماتی وای دوی کوم د موت قائل دي کنه، فل جمله کو قائل دي نو مماتی خوشی کنه. موږ په دې وخت کې حیات برزخی موږ قائل یو چې حیات اعلی او ارفع ده او په تاسو حدیثو کې راشي. نو بس هغه آسان خبره ده، د عمدۃ القاری دی کتاب دی. جی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب المرسلات وصفا ثم ما هاي ام فضل
ام فضل دا د عباس سے بیوی و د عبداللہ ابن عباس مور و ام فضل بنت حارث الهلالیه خا دا چې ما اوریدو د نبی علیہ السلام یقرو فی المغربی چې لسته په مزدما خام کې بالمرسلات عرفن یعنی سورۃ مرسلات ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله بیا غینه پس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من ته مزنورا کړه تر دې چې حضرت دنیا نو تشریف یوړ او سوال دا دی چې طالب جانا پیغمبر علیہ السلام خو دې نه پس یک دوک مزونه کړی دي ولوي چې ما صلی لنا مراتنا ما صلی لنا په طریقې د امامت سره یو مزبراغه بیمار یو مزبو کا خو په طریقې د دوام سره ما صلی لنا بیا موږ امامت نورا کړي چلو به قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدني ابن عباس ابن عمر صاحب چې کوم نزان ته به نيځه کوڅوک ابن عباس صاحب مکه خبر تل دکنه او صدارت په محل باندې به کې نو خصوصي ځای ته به کې نو فقال له عبد الرحمن ابن عوف ان لنا ابناء مثله زمون زامن دي په مثل د عبد الله او ته دې کې نه ځان سره په تخ باندې زمون زامننا فقال عمر سے انه من حيث تعلم بشک د ابن عباس دې په داسې حیثیت باندې لوی عالم دی چې تا ته دې پته ده چې دې ته الله د قران فهم ډیر ور کړی دی نو فسأله عمر حتی فسأل عمر ابن عباس عمر تپوسو کا انها ذلات دیات تبارکی اذا جاء نصر الله والفتح فقال ابن عباس اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلمه اياه دا نیټه مرد پیغمبر علیہ السلام وا اعلمه اياه الله پاک مودنه کړي وخت خپل پیغمبر ته اجل او اياه دې اجل فقال حضرت عمر ما عالم منها الا ما تعلمو ابن عباس نه پیغام زه د دې اته مفهومنا مگر هغه شی چې کوم ته پته پوښوي سمجھتم کنه دقه څه زما رايوم دا به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الاخبار عن سعيد بن جبير قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد ګور دا حدیث موږ مخکې ویل کنه ازکه طالب جان قال ابن عباس یو ورځ یوم الخميس پرز د خمیس باندې او خمیس نن نه ورځ ده کنه جمعرات ورځ چې ورته وي دغم خادیره ده یوم الخميس سب پریشان کون ورځ د خمیس دا واقعي دغم ورځ ده پوښو کنه چور پسې جمعه ده انو خلک وایي چې موږ به یوازې سکو یاره دا یو شپه خو به کور تیره کړو ته چا مینه کړي سبق نه رسول لاړ شم بس سبا موږ نه رسول راشه ته چا مینه کړي موږ ته وایا دغه پریشانه څه خبره ټیک چې سبق کوی بس ګاډي کېنه او سبا زما رورا بازګر موږ چې ګاډي کې کېنه راځه او په لار کې سم مسجد عائشہ زنده آباد چې د شپې سو اخرالي نو ور به د کولاږي او کنه اثر به سبق ته ورسي او چې اوس نزي نو په خپل بس تاکي څه قصوري نو څو نشي کړي مخ بچاته نشي ښکار کوله تا خل ورته ته چا پابندي لګولې ده قال ابن عباس يوم الخميس پر یو مرګره ته تله لاس کې وا هغه لګاټي کې سره راځه وایي اره نظر هغه چې ماته نه ګوري کنه زه لا کمرال ما ګاډو درو ورته چې په خچاري وما زهره قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس صدا افسوس راز د خميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه سخشو په پیغمبر علیہ السلام باندې بیماری د حضرت نبی علیہ السلام اتونی راوړې ماته یو خط
یو قرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده لکم تاسو یو خط چې چرې به ګمراه نشئ دین رستو فتنازعوا صحابه په خپل منځ کې تنازع شروع شو یعنی اختلاف د آراء شروع شو حضرت عمر صاحب مې تنګوي پریشان دي تکلیف دي انور مرګوروي چې نا ورکه ورته کاغذ او قلم چې سولي کی ولا ينبغي عند نبي تنازع او مناسب ندي په خوا کې د پیغمبر نزاع چې لوی شخصیت موجود وي نشور نه دی پکار فقالوا ندوی ما شانه صد حال د پیغمبر صاحب هاجرا استفهموه دیوان مخکې باس کړ دی کنه باس شوی دی بعض خلک په عمر صاحب باندې اعتراضات کوي خدا قول د عمر صاحب خود نه چې ته به اعتراض کوي یو د هاجرا استفهام انکاری دی دغه اس اشکال نشته او بعض روایتو کې هاجرا راضی او چې هاجرا شي په معنی د هزيان راضی لیکن بیا ما تاسو مخکې حواله درکړې وي چې چر یوځه کې د هاجرا بغیر د حمزه نراشي په قول د محدث شیخ الاسلام عبدالحق صاحب هغه بیا به حمزه د استفهام انکاری مقدر راو باسي خو بعض خلک دا هاجرا د هجر ناخلی او هجر په معنی د هزيان بهوده ګوي یعنی بے خدا خبره لکه پښتانه وي چې یو سړی بیمار شي او بیمار تکلیف زیات وي اصل بے خدا خبره کې بے خدا پیږي لکه یو سړی بیماری او بیډنګ خبره کې یاره وای نه څه وچه تلا وای او دې تواضع کې راشي وای لکه کن مثال په تور سره نو خبره د مجلس سره موافقه خونی کنه لکه ودی وی ور بند کا څنګه ته کړو کنه ها وما شان سره حال دی پیغمبر اهاجر استفهموه یومانا یاد اهاجر آیا دې من پریګی دی استفهموه تاسو ته وکه حضرت صاحب نا اهاجر استفهموه تاسو ته وکه کنه حضرت صاحب نا دې معنا دا اهاجر معنا آیا عمر ختم شوه دی استفهمو تاسو ته وکای او کدا معنا شي اهاجر نه معنا به خودگی اهاجر استفهام کوي استاسو څه خیال دی به خود خبرې کوي تاسو ته وکای کنه دی به خود دی څه به خود نه دی خود کې دی هفته پوسټ وکای فذهبون شروع يردون عنه معنا يردون عنه اړول دا خبره ده حضرت سینا ضرورت نشته لیکلو فقال نبی علیہ السلام دعوني پرېګه ما فالذي انا فيه هغه شی چې ز پاغي کې یم اوس چې مشاهده د الله د رحمتونو دا هغه امید د الله د ملاقات ته خیر زغور دی مما دغه کتاب لیکلونا یا د هغه دنیا نه تدعونني الی چې تاسو ما ورته برابرای زه چې کوم د آخرت په توجه کیم ا د ستاد دنیا نه دا مال لپاره بهتره ده واوصام بثلاثن حضرت سے ورته د درې وصیتونه وکړه نمبر 1 اخرج المشرکین من جزیره العرب دا مشرکان چې چرته ملاویږي د عربو جزیرې نه وباسه دا پاکو ساته دیم واجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم او ملمستیا کوي د وفودو چې کوم با ناراضی تاسو څخه په شان د هغه ملمستیا كنت اجیزهم چې ومزه چې ما دغه جایزي ورکولې نغي ملمستیاګان کولې ایله تحفه او تحائف ورکولې انا پوښ واسکتا عن الثالثه د درېمې خبرې د بیان نه راوی خاموش ابن عباس او قال یا فنسیت و امان ایر شو لیکن دی باندې اقوال دی برستا عاشی لیکل دي څوک چې دا درېمه خبره وصیت بالقران دی
سو کی دادریمه خبر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم دی خو خسته خبر هغه د چلا تتخذو قبری وسن یعبدو تاسو هاشم لیکلی دي او دغه خبره موتا امام مالک باندې خلق حواله ورکي وال تشته دنه غورخه حاشیه د مشکاتم حواله ورکړه او دیم حواله ورکړه فالته ملاوی کی نه کته ته ملاو شنن د جمعش په موتا زغشته نو چې تا په شپږ زره کوټه غستنه په سل په د موتا غستو خجی نو اجازه غری سم موتا امام مالک ها ذکر تبوش الته کې دا باب شته لکه دیم دلته لیکل دی ګوره ولا تتخذوا قبري وصنا فانها ثبتت في الموتى مقرونه بالامر باخراج اليهود نمازغه موتا امام مالک شته دغه په دغه صفحه باندې دا جمله شته لیکن دا پکې نشته چې لا تتخذوا قبري وصنا کې دې چې نسخو فرقي چلو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فقال لما حضر هر کله چې حاضر کړه حضرت صلی الله علیه وسلم ته لاندې لیکي نقطه کې چې دنا موتوه بذبت پاره اکتفا وکړه وفي البيت رجال فذكور كثير كسانو وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا كتابا ما مقدر دي اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال بعضوی چاغه عمر سیب دے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد غلبه الوجه حضرت باندې درد جاتے وعندكم القران تاسو قران عظیم دے چغت بیان لكل شی دے حسبنا کتاب الله الله کتاب موږ د پاره کافی دی زکه چې مسائل ان شاء الله په قران عظیم کې ټول موجود دي فاختلف اهل البيت اختلاف د اهل بیت راغه عمر سے صراف اختصموا فمن من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تذلوا بعده چاوي چې نږدې کې و تقرطاس چولی کتاب سره پیغمبر اسلام سره پیغام چې گمراهان بنه تاسو پس دینا ومن من يقول غير ذلك يا غير ذلك بعض خلقو چې دین علاوه نور خبره کوله مانسه یعنی لیکلو ضرورت نشته ده فلما اکثر اللغو والاختلاف هر کله چې دوی زیات کړي خبره اللغو فضل گفتگو ور اختلاف اور شور قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قوموا پاسه زما د خوانه مال تکلیف را کوي قال عبد الله بن عبد الله فكان يقول ابن عباس ان الرزيه كل رزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب بیشک مصیبت چه ده هغه پورا مصیبت هغه چې حایل واقع شو په منځ د پیغمبر علی السلام او په منځ د دې چې لیکل پیغمبر اسلام دوی لپاره کتاب داولی لاختلافهم ولغتهم د دوی د اختلاف او د دوی د شور د وجنا او دې باندې مخکې دل کې دا خبره کړې و چې ما حال بین رسول الله دا حضرت ابن عباس هغه وخت د تحریر او عدم تحریر نه وي دا په وخت تم نقل حدیث شاګرد ته وي اوس ستا په دې حاشیه کې یو خبره دا چې ابن عباس وي ان الرزیه کل رزیه بشک مصیبت کامل مصیبت هغه چې حائل واقع شوه مې د تحریر د پیغمبر علی السلام او په منځ د شور د دوی کې چې اختلاف دی یو ګوره حضرت ابن عباس صاحب چې دی هغه افسوس ظاهر کا حضرت عمر خلاف عمر سے وی چې لیکل پکارو استا حاشا دیوم د القاری ناغسته دا او دی وی چې ان عمر کان افقه من ابن عباس عمر صاحب چونو دا افقاد ابن عباس صاحب نو لہذا د عمر رائے چې کما دا نقد رائے دا مجروح رائے نه دا اذر موږ په دې باندې باس کړ دي چې کوم خلک وي چې مراد دینه خلافت وو لیکن دا خلافت نو
اګه څوک چې خلافتو بیا مسلم کې خرازي چې نبی رسول الله په دغه بیماری کې عاشی طویلو چرور ته دی आवाज وکړي چې خط ولولي کما یاد ته کنه راکه مسلم جلد ثانی ترا مخکې کما تا خیر دې خدمت خیر لازم 273 راوړم اوش ګورا مخامخ ګور نه خپې لګېدل را انا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي ادعي لي ابا بکر اباك واخاك आवाज وک ابو بکر تجستارور دے ابو بکر پلار دے اور ورستا حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولى ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بکر. دا تنسیص دے پدی خبر باندې چې صدیق اکبر خلیفہ ہو ترمذی را کړ دیما ورګه دې نه واخلو دې خاصه نشي دا مچوالی سرکار دے کوشش کړه دا واره 209 صفحه الله اکبر الله اکبر الله الله ګوره د عمر سے په مدایحو کې ذکر دي ښا دا مناقب ابي حفص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ٹھیک ہے نا وقال ابن عمر ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر او قال ابن الخطاب ٹھیک ہے نا الا نزل فيه القرآن حضرت عمر تسویلن الله پاک پای کې د قران نه تایید را لګلو ستې کنه راخصه خبره او دارنګ بخاری 1072 کې دغه څه مسله را روانه ده دا موږ مخکې راړولې تاسو چلو مخکې ده به قال حدثنا يسر بن صفوان بن جميل اللقمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة را وقت و نبی علیہ السلام فاطمہ صاحبہ فی شکواه د حضرت په بیماری کې شکوا بیماری شو الذي قبض فی چکم بیماری کې حضرت دنیا نه تشریف وړو فصارها د دې فاطمه ابي سرا نبی علیہ السلام سرګوشي وکړه بشین پس خبره فبکت نو دی وجړل ثم دعاها بیا ورته आवाज وکړه فصارها بیا سرګوشي وکړه بشین پس خبره فضاحکت نو دیو خندل فسالنا عن ذلك حضرت عائشہ فرمای چې موږ د فاطمه د تپوسو کو چې جړل دی ولیو خندل دی ولیو فقال سارني النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبض في وجهه الذي توفي فيه ما ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وې پټه خبر را توکړه چې زه په دغه بیماری کې د دنیا نه روانې دن کې ما الله اکبر فبكيت د پلار په جدای ما وجړل ثم سارني بیا ما ته رو سرګوشي وکړه فاخبرني ما زه خبر کوم چاني اول اهله ز اول دا خاندان د نبی پاک نه ما یتبعه چور پسې بزما فضحكت نو ما خندل معنی دا چې ټول نمک کې بیا تما سره ملاقات کړي کم ځکه وکړي پولیس نه تاسو کا بس کم ځکه وکړي ملاقات تاسو کا
شپږ میاشتې پسته حضرت فاطمه رضی الله عنها دنیا نه لاړه او نبی اسلام زما په خاندان کې ټول نه اول ته ما په څنګه راځي چرته به راځي وای مجاهد اسلام کوم ځای ته راځي قبر ته وی قبر هر څه به خراب قبر ته به ناراضي کوم ځای ته بزي جنت تا پیغمبر اسلام روح مبارک چلے په جنت کې دي ٹھیک ده کنه جنت کې دي جنت کې دي جنت کې دي اتو ما صاحب جنت ترازي زکه صحابه بچیو بلتوي چې څوک به قریب المرګو وې زمان سلام نبی پاک ته یوسا ریت ملایي کنه په لین کې مخکې دا خیر ته متعال نکړه مخکې دا قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عنزل قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قالت جی قالت كنت اسمع ومز چې ما بده نبی علیہ السلام نه بار دا خبر اوریدا چې نو لا يموت نبیون چې نبی علیہ السلام به چې نو وفات کیو پیغمبر حتا یخیر بین الدنیا والآخرة تر دې چې هغه ته اختیار ورکړي چې د دنیا او آخرت چې تو نه دنیا لینی ہے یا آخرت لینی ہے دنیا غواړي که آخرت غواړي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول فی مرضه الذي مات فيه ما اوریدو د نبی علیہ السلام نه پغه بیماری کې چې کوم کې حضرت باندې موت راغله واخذته بحا په دغه وخت کې حضرت تراغه ټوخه یزره کې دعاګانې کولې زکه دعاګانې کولې خو چې ټوخه راغې د ټوخي په وجه سره هغه د زړه خبر اخکار شو کله کله دا څنګه ته سبحان الله کنه دا ټوخه چې راغې فازته بحا راغې حضرت ته ټوخه يقول ما الذين انعم الله عليهم من النبيين فظننت انه خير زما یقین راغی چې دغه وخت کې حضرت ته اختیار ورکړی شو او پیغمبر علیہ السلام فرمایي من النبيين الا نبيان سخط الغارما خودوی نه دلته ده هغه الته من یک وختو اته نه دلته زمګیا نظر خرابيږي وشو کنا جی قربان به قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قال لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات هر کله بیمار شه پیغمبر صلوات والسلام په بیماره مات فيه جعل يقول في الرفيق الاعلى اللهم في الرفيق الاعلى جی الرفيق الاعلى یعنی لوی مجلس چې ټول صحابه او د چغه برزخی قبر دی دې خفه نشي کنه قبر برزخی په عالم برزخ کې دی جنت کې دی ذکر روح د حضرت جنت ته تل دی او جنت ته څوک یو ځل لاړ شي بیا ته نوځي به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب الا کی بطور مل مستیاوی استدلال اسلام معراج نومو شو د ادم ځان قسم وکړه چلو مخکدا به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير ان عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سين و پیغمبر اسلام په داسې حال کې چې سین روغ یې جوړو انه لم يقبض نبي قط نداغ سے روح د پیغمبر اچره حتا یرا مقدو من الجنه تدې چې خو دې شو ته زید دې جنت نا ثم يحيى داغه ته تحفه پیش کړی شو د سلام تشوا او یخیرو یا ته اختیار ور کړی شو فلما اشتکا اګه چې حضرت بیمار شو وحضره القبض او د قبض رو زمانه نږدې شو ورأسو علی فخذ عائشہ او سر مبارک ته حضرت چو اپ پتا نه د اشیا بهو غوشی علی په دغه وخت کې غشرالا فلما فاق حضرت باندې چکلا غشی ختم شو شخص بصره نحو سقف البيت اوچت کے نظر د کور چتا اللهم في الرفيق الاعلى اللهم في الرفيق الاعلى فقلت عائشہ فرمائے اذن لا يجاورنا پوشما چې اوس پیغمبر پاک
من سرا گاونګری په دنیا کې نه خوخی دا دنیا نه خوخی ته چې دنیا ده لیک وخت دنیا نه ده سړیا بل جهان دی بل جهان دی فعرفتو نز پوشما چانو حدیث الذی کان یحدثنا دا مصداق دغه حدیث دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته بیانو پتا سه حال کې چې حضرت بس جوړو سبحان الله الحمد سبحان الله العظیم سبحان الله